دا ملګری تپوس کوي چې کله بنده جمعات ته وردن کیږي او په هزار ځان سره دننه وړل غواړي نو په کومه طریقه باندې جمعات کې دننه کې خودل پکار دي. هغه تلی د پیزار یو بل سره یو جوخ کی او کیږي او کنه دغه شانتی کیږي. نو جواب دا دی چې تلو پوری خامخا بخارن ختی وی یا نور سن ختی ممکن ده چې وی انو په دی وجه باندې بهتر دادی چې داغه تلی یو بل سره یو ځای کړي شي او په جمعات کې دنه یو سیټ ته کې خوده شي. دا ملګری د یو اهمي مسلې طرف ته زمونږ استادو د توجه راوګرځوله او هغه دا چې د موس په حالت کې لاسونه خپل کنټرول کې ساتل. دا تاسو کوي چې مونږ موس کې په ولاړه باندې لاس تړلی وي یا په رکوع کې لاس په کوپو باندې کې خودلی وي او یا په سجده کې په ځمکه باندې وي یا په قاعده کې په پتنانو باندې لاس پراتی وي خو که معمولی غوندې ماشه زمونږ خوا کې تیر شي یا معمولی یو ځای وګریږي نو مونږ ډایرک هغې له لاس وړو. نو د دې په موس کې شرعي حکم څه شی دی؟ نو جواب دا دی چې قرآن پاک کې او دغه شانتي احادیثو کې د موس چې کوم صفات راځي نو هغه خشوع هم راځي او خضوع هم راځي او موږ عام عرف کې دا وایو چې موس خشوع خضوع سره کول پکار دي. نو علما فرمایي چې دا خشوع او خضوع دا ظاهری او باطینی چیز دی. خشوع ویل شي د زړه توجه ته او خضوع ویل شي ظاهری توجه ته چې زمونږ زړه الله تعالی طرف ته متوجي وي او زمونږ ظاهری اندامونه هغه کنټرول کوي. او داغي مثال دی داسي ورکي لکه څنګه چې د یو بادشاه مخې ته بنده اولاړي نو که یو ضروري کار وی لاس اورل هغه له پکار وی نو هغه ډیر احتیاط کوي. نو په موس کې مونږ رب العالمین مخې ته اولاړیو نو که معمولی غونتی یو ځای غریږي یا مچ کې ناستو یا ماشه کې ناستو انو موس کې موس طرف ته توجه کول پکار دی. لاسونه اورل راوړل یو ځای بل پله دانه دی پکار. او مسله دا ده چې کله په یو رکن کې معنی دا چې په یو قیام کې یا په یو رکوع یو سجده یا په یو قاعده کې درې پیری یو ځای له لاس اوړې شو انو دې ته عملی کثیر وي او دې سره مزماتيږي. نو د موس په دوران کې لمن شاته انخلی نو د هغې د راخلاصولو گنجایش ته ځکه چې هغه بدنما لګي او معیوب ښکاری. خو د دین علاوه که نور صداسي معمولی تقاضاوي د لاس اړولو ناغه تقاضا د باول غواړي او په ظاهره کې خپل اندامونه هغه کنټرول کې ساتل ضروری دي. دا ملګری تپوس کوي چې منګه نفل کو 2 رکعات نفل کو نو منګه داسې اوریدي دي چې په هغې کې ګڼ نیتونه کولی شي. لکه مثال په طور یو سړی جمعات ته لاړ او داسې وکړو لا ناشوی نه دی نو دی 2 رکعات نفل کوي نو دی وی چې زه پکې د تحیت الوضو تحیت المسجد صلات شکر صلات توبه صلات حاجت وغیره صلات ایصال ثواب داسې نور نیتونه نو په دې 2 رکعاتو کې ګڼ نیتونه کول دا جایز دي او که جایز نه دي؟ نو جواب دا دی چې د نفلو په 2 رکعاتو کې ډیر نیتونه کول دا جایز دي او الله جل شانه خپل بندګانو سره د سخاوت والا معامله کوي. الله تعالی به په دغه یو موز باندې د ډیرو نیتونو په وجه باندې ډیر اجر او ثواب ورکوي. ټول مقاصدو د پاره الله تعالی کافی کوي. انو نفلو کې د ډیرو نیتونو گنجائش ته صرف چې کوم د دین علاوه مزده کاغه فرایض دي کو واجبات دي کو سنت دي نو پاره کې د یو نسیوا نیت نشي کېده او نفلو کې ګڼ نیتونه کېدې شي. دا ملګری تپوس کوي چې 4 رکعات سنت مزده ان پاره کې وړومبني رکعاتونو کې هو الحمد او قل هو دعانه ویل شي ولیکن آخرنو 2 رکعاتونو کې به قل هو ویل شي او کنه. نو جواب دا دی چې سنتو کې 4 رکعاتونه هغه ډک رکعاتونه
ډک معنا ده چې هغې کې به صورت وای سورې فاتحه به وای. فرضو کې آخرنی د 2 رکعاتونه پس چې کوم رکعاتونه نو هغه تش وي، خو لیکن سنتو کې ټول رکعاتونه ډک ویږي. دا ملګری تپوس کوي چې د جمعې مونځ سنت دی او که فرض دی؟ نو جواب دا دی چې څنګه نور منځونه فرض دي نو دغه شانتي د جمعې مونځ د هغې خلقو دپاره فرض دی چې د کومو خلقو په علاقه کې د جمعې والا شرایط موجود وي. نو چې په کوم ځای کې د جمعې شرایط موجود شي نو د هغې خلقو باندې د جمعې مونځ فرض عین دی، دا سنت نه دی. خامخا به هغې جمعه کوي، که جمعه یې ونه کړن د هغې مونځ نه کېږي. دا ملګری تپوس کوي چې چېرې امام سره بنده مونځ ته ودرېږي د هغه نه مثال په طور باندې 2 رکعاته شوي دي، دا یا د ماسپښین مونځ دی یا د ماښام مونځ دی یا ماسخوتن مونځ دی. نو چې کله دی د امام سره خپل مونځ پوره کي او امام سلام وګرځوي او دی بیا ځان له ودرېږي نو دغه 2 رکعتونه چې دی کوي نو دی به ولدوالین پورې وي او کنه صورت به ورسره یو ځای کوي. نو جواب دا دی چې کله دنه کم رکعتونه شوي دي نو هغه رکعتونه د دنه شوي چې په هغې کې امام ولدوالین ویلو او صورت ورسره یو ځای کړی. نو اوس چې کله دغه مونځ دی ځان له کوي که 1 رکعت دی او که 2 رکعته دي نو دغه رکعتونو کې به دی سورې فاتحه یعنی ولدوالین آمین پورې سبق وي او ورسره به صورت یو ځای کوي. دا ملګری تپوس کوي چې مونږه دوبۍ کې کار کوو او مونږ چې چا سره کار کوو هغه کرسچین دي او اوس د کرسمس دا موقوم را روانه ده نو وی چې کله زمونږ اختر وغیره وي نو دغه عیسایان مونږ ته د اختر مبارکي راکوي نو مونږ ورته جواب کې د هغې شکریه ادا کو او تینک یو ورته ووایو. خو که چېرې هغوی مونږ ته اوس د دې کرسمس په موقع باندې مبارکي راکوي او مونږ ته هیپی کرسمس وی نو مونږ هغوی ته تینک یو ویلی شو او که نه شو ویلی. نو جواب دا دی چې د غیر مسلمه چې کوم مذهبي تهوارونه دي چې د هغې تعلق د هغې مذهبي بنیادونو باندې دی ان په هغې کې شرکت کول او هغې کې شریک کېدل او د هغې له مبارکي ورکول دا ګناه دی، دا ناجایز دی. او که چېرې خدای مکه په زړه کې د هغې د مذهبي د تهوار څه عظمت وي څه تقدس وي نو بیا خو خبره به نور هم لږه ډېره لرې ځي او بیا علما لیکي باقاعده چې دې کې بعض اوقات د کفر خطر وي نو شرکت خو به هر حال ناجایز دی. که چېرې هغوی تاسو ته وایي هیپي کرسمس او تاسو ته د ځان خلاصولو څه طریقه راځي نو بس ځان پې ناغرضه کوي، مور ته تینک یو وایي، مور ته ښه وایي، مور ته بد وایي. او که چېرې تاسو پوهیږئ که چېرې موږ هغوی ته تینک یو نه وي موږ د هغوی شکریه ادا نه کړه نو زموږ د نقصان خطره ده، د کار خطره ده، د مزدورۍ خطره ده یا د معاشي طور زموږ ته څه پردیس کې مسایل جوړېدی شي نو بیا د مجبورۍ په درجه کې په زړه کې د بد ګڼلو سره سره دا پوینټ قابل غور دی چې په زړه کې دغه کار بد ګڼلو سره سره ورته تینک یو ویلی شي، خو لیکن دا د هغه صورت خبره ده چې په کوم صورت کې تاسو ته د خپل څه نقصان خطره وي او که د نقصان څه خطره نه وي نو بیا ورته تینک یو ویل جایز نه دی. دا یو ملګري د قرآن مجید د یو صفحې تصویر را لېږلی دی نو یو تصویر کې شاکرن لانعمه دی د ها لاندې ولاړ زیر دی، بیا بل تصویر را لېږلی دی نو بله نسخه کې د دغ کې ولاړ زیر په ځای باندې ساده زیر دی. نو دی دا تپوس کوي چې دا د قرآن مجید په دې کتابت او لیکلو کې دا کاتب نه غلطي شوې ده او که د دې طریقه څه ده. نو جواب دا دی چې دا په اصل کې شاکرا لانعمه دی، د ها لاندې ولاړ زیر دی. نعام حالاتو کې شاکرا لانعمه به ویلی شي، خو لیکن چې کله ورپسې آیاتی کریمه سره د متصل کول شي او یو ځای کول شي نو بیا به د ولاړ زیر دا به په ساده زیر باندې بدل شي
بیا به داسې ویلی شي شاکرا لانعمه اجتباه. نو دا چې کوم ځای کې ولاړ زیر لیکلی دی دا صحیح دی او دا د حالت فصل دی، او چې کوم ځای کې ساده زیر لیکلی دی نو دا صحیح دی او دا حالت وصل کې دی. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو کس مړی له غسل ورکی نو دا چې کوم غسل ورکوونکی سړی دی نو مړی ته د غسل ورکولو نه پس د د لپاره د غسل کولو څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې کوم یو کس مړی ته غسل ورکی نو د لپاره بهتره دادی چې مړی ته د غسل ورکولو نه پس لامبي، او دا لامبل د لپاره مستحب دی. کوي لامبل نو صحیح ده او کوي نه لامبل نو څه مسله نشته جی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس امام سره په موږ کې شریک شو په قاعده کې، او هغه دویمه قاعده وا یا ډومبانه قاعده وا، او د صرف التحیات لله او وی په دې کې امام دریم رکعت ته پاسید او یا آخري قاعده وا نو سلام یې وګرځو. نو د لپاره څه حکم دی؟ دی به امام تابعداري کوي او کنه د خپل تشهود په پوره کوي. نو جواب دا دی که چېرې دې په ډومبنۍ قاعده کې امام سره شریک شوی او د چې یو څو کلمې د التحیات وویلي او امام دریم رکعت ته ودرېده نو د ده دپاره حکم دا دی چې دی د خپل التحیات پوره کړي او بیا د پاسې ودرېږي، او که چېرې د التحیات پرېښوده او پاسې ودرېده نو لمونځ شوی دی. او دویمه خبره چې کوم تپوس تاسو کړی دی هغه دا دی چې په آخري قاعده کې امام سره شریک شو او د التحیاتو یو کلمه دوه وویل چې په دې دوران کې امام سلام وګرځو نو د ده لپاره څه حکم دی؟ نو د هغې جواب دا دی چې دی د خپل تشهد پوره کړي او بیا د هغې نه پس دی ودرېږي او خپل لمونځ دی پوره کړي. دا ملګری تپوس کوي چې منګه د ماسخوتن لمونځ وکړو، ورپسې سنت وکړو، ورپسې وتر وکړو. د وتر کولو نه وروستو امام ووی چې څه غلطۍ په وجه باندې یا د بل څه وجې نه زما لمونځ نه دی شوی نو لمونځ دوباره کوو. نو وایي چې منګه اوس دوباره کله لمونځ کوو نو دغه سنت او وتر به هم دوباره کوو که نه څه طریقه به کوو؟ نو جواب دا دی چې کله داسې قسمه صورتحال وي ان په هغې کې صرف فرض کول دوباره ضروری دي او سنت کول دوباره ضروری دي، وتر کول دوباره ضروری نه دي. وترو ته ضرورت نشته دوباره کولو ته، صرف فرض او سنت به دوباره کوي. دا ملګری تپوس کوي چې منګه داسې اوریدي دي چې په چا باندې ډېرې زیاتې د تلاوت سجدې واجب وي انو هغه دی په یو سجده کې د هغې ټولو نیت وکړي نو هغه ټولې سجدې به ادا شي. نو چې دا خبره صحیح ده او که صحیح نه ده؟ نو جواب دا دی چې دا خبره غلطه ده چې څومره سجدې واجب شوي دي هغه عمره سجدې به کوي. په یو سجده کې د تمامو سجدو نیت کولو سره هغه تمامې سجدې نه ادا کیږي بلکې هغه ټولې سجدې به جدا جدا کول غواړي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس لمونځ کوي او د دویم رکعت د سجدې نه چې کله هغه اوچتېږي راپاسي نو خیال یې نه وي د الله اکبر په ځای باندې سمع الله چې ووایي نو خیال ورته راشي او بیا الله اکبر ووایي. نو د دې شرعي حکم څه دی؟ آیا په ده باندې سجده سهو واجبېږي او که نه واجبېږي؟ نو جواب دا دی چې په دې قسمه غلطۍ باندې سجده سهو نه واجبېږي. که په غلطۍ سره الله اکبر په ځای باندې سمع الله لمن حمده ووي او بیا الله اکبر ووي نو په دې سره سجده سهو نه واجبېږي چې لمونځ شوی دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه حج له لاړه او هلته کې د طواف زیارت نه مخکې هغې ته خپله د ماهوارۍ بیماري راغله. نو اوس دغه بیمارۍ دوران کې خو دا طواف زیارت نشي کولی نو د دې دپاره حکم څه دی؟ نو جواب دا دی چې طواف زیارت دا په حج کې فرض دی او د دې څه متبادل نشته، او هلته کې چې کوم سعودي حکام دي او د حج والا د امورو نگرانی کوونکي ادارې دي نو هغې ته هم د دې خبرې علم دی.
په دې وجه باندې هغه الته کې دا ترتیب جوړ کړی دی چې کومه زنانه هغه ته د بیماری شروع شي طواف زیارت ورته پاتې وي او د فلایټ وخت هغه رانږدې وي نو د هغه د پاره هغه فلایټ رستو کوي او د هغه د پاکیت انتظار کول شي چې کله هغه پاک شي طواف زیارت وکي نو بیا ورلاغي فلایټ اوکې کوي انو د هغه د پاره طریقو هم دغه کده چې هغه د متعلقه ادارې ته رجوع وکي او هغه ته د خپل صورتحال مخې ته کیدي نو هغه به ورله په ویزه کې توصیه کوي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس په موږ باندې ولاړ وي او کور نه څوک اوزي یا څوک دته څه خبره کوي او د دنه او یا دنه په صورت کې جواب غواړي او دی ورته د سر په اشاره باندې معمولی سر او خوځي په او کې یا په نه کې نو دې سره موږ ماتيږي او کنه ماتيږي نو جواب داده چې دې سره موږ نه ماتيږي البته دې سره موږ مکروه کیږي په موږ کې داسې کارونه نه دي کول پکار د موږ مکروه کېدو مطلب داده چې په ثواب کې کمی راځي انو زمونږ اصلي معاملونه الله پاک دې رحم وکي چې څومره دي او چاغي کې بیا منګه د ثواب کمای والا کارونه کو انو دا ډیره د نقصان خبره ده چې څوک اجازت غواړي د او یا د نه د پاره ان اغیلم ندی پکار چې مزګزار مخاطب کی او مزګزاری لوم ندی پکار چې د موس په دوران کې هغه ته د او یا د نه په صورت کې اشاره سره جواب ورکي بلکې مزدي ختم کی مداغي نه پس خپل معاملات هغه جاری ساتي. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو انسان موس کوي او یو ماشوم ته نقصان رسیدو والوي یا هغه چولی پر رواني یا اور پر رواني یا بل څه نقصان کېدو والوي او مسکون کې د خلقو د متوجي کولو د پاره مثبتي زبان دي کی او خلق هغه کار طرف ته متوجي شي نو د دې شریعت کې څه حکم دی نو جواب داده چې منځ الله تبارک وتعالى ته د ادریدو او الله تعالی ته د کامل توجه نوم دی په دې دوران کې خلق ته په اشارو سره یا د مثبتي زولو سره د سبق پتی زولو سره د یو کار حکم کول یا د یو کار نه منع کول نو دا مناسب ندی بلکې کچا داسې وکړو چې یو کار ته خلق متوجي کوي د دې د پاره چې هغه یو کارو کی یا هغه د بل څوک د کار نه منع کی او د دې د پاره هغه مستیس کو نو دې سره موز ماتيږي انو د دې خصوصي اهتمام پکار دی چې ردی خپل ځان وساتل شي. دا ملګری تپوس کوي چې په جانماز باندې کپڑے استری کول څنګه دي نو جواب داده چې متبادل کپڑا موجود وي ان په هغه باندې کپڑے استری کول بهتر دي خو که څوک په جانماز باندې کپڑے استری کوي نو دا د جانماز په بی ادبۍ کې ناراضي ځکه چې دا یو پاک کار دی او په جانماز باندې کې یو پاک کار کیږي انو دا سنا مناسبه نه ده البته بهتر دا ده چې جانماز صرف د موز د پاره استعمال کړی شي. دا ملګری تپوس کوي چې ما د ماخام موز وکړو ورپسې ما واړه بول وکړو د ماسختن موز د پاره زما ایرو نو ما صرف 4 دام وکړو او استنجا مې ونه کړه نو ماسختن موز مې وکړو نو ماسختن موز زما شوی دی او کنه دی شوی نو جواب داده چې کله انسان واړه بول کوي نو دا واړه بول که چری د خپل ځای نه خوارشي او دومره خوارشي لکه دا نن سبا چې تقریبا د 500 روپو دا کوم سکه ده انو دوره تقریبا دومره خوارشي او د دین زیات نوي نو بیا دغه ځای پاکول دا واجب دي او کړه دینه کم وي نو بیا دا سنت دي او کړه دینه سیوا وي نو بیا دا فرض دي نو کچري زیات ځای پلیت شوی وي نو بیا موز نه دی شوی ځکه چې استنجا فرض و او کنه دغه عمر ځای تقریبا پلیت شوی انو بیا د موز واجب الاعاده دی دوباره کول ضروری دي او کچري د دغه نه کم ځای پلیت وي نو اگر چې موز نو کول پکار خو په یره باندې شوی دی انو موز شوی دی جی.
دا ملګری تپوس کوي چې یو کس جمعات تراغي او داغه نموز شوی و، اوس هغه ځان لموز کوي، نو د جمعات سره لګېدلې کمرې دي، اگر چې د مسجد نه بهر دي خو جمعات سره متصل دي، ان هغه په هغه کمرو کې موز کول غواړي ځان له، نو یو کس ورته ووایي چې دلته کې ستا موز نه کېږي ځکه چې دا خو د جومات حصه نه ده، دا خو کمرې دي. نو آیا دا خبره صحیح ده او که نه؟ او په دغه کمرو کې د دغه کس ځان له موز کېږي او که نه کېږي؟ نو جواب دا دی چې کله د انسان نه د جمع موز وشي نو بیا هغه ځان له موز کوي، نو ځان له موز په مسجد کې کېږي، مسجد نه علاوه په بل ځای کې کېږي، بلکې په هر پاک ځای کې کېږي. نو دا خبره کول چې دا کمرې دي او په دې کې موز نه کېږي، نو دا خبره نه ده صحیح. په کمره کې دغه موز کېږي، په کور کې کېږي، په یو بل پاک مقام کې کېږي، نو دا خبره غلطه ده. او که دغه سړی په دغه کمره کې ځان له موز کول غواړي، خو په شرط د دې چې هغه ځای پاک وي، په دغه ځای کې موز کولو کې څه حرج نشته، هغلته هغه موز کوي نو مونځ کېږي. دا ملګری تپوس کوي چې دا کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله دې پسې درود شریف یا صلی الله علیه وسلم ویل شته او که نشته؟ نو جواب دا دی چې کلمه طیبه صرف تومره ده، لا اله الا الله محمد رسول الله، په چون کې په دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوم مبارک راغی، نو که څوک د درود شریف په نیت باندې صلی الله علیه وسلم ورسره ووایي نو څه حرج نشته. خو لیکن دغه صلی الله علیه وسلم یا بل یو درود شریف ویل او دا د کلمې حصہ ګڼل دا صحیح نه دي. نو دا د کلمې حصہ نه دی، دا درود شریف، او البته که څوک ووایي نو څه حرج نشته. دا ملګری تپوس کوي چې یو حافظ قرآن دی، نو ظاهره خبره ده هغه به په ژوند کې چې کله قرآن پاک یادو نو بار بار به آیاتونه لوستل، بیا دور کو، بیا ځان لوي، نو بار بار د سجدو آیاتونه هغه لوستي دي، خو هغه تر اوسه پورې سجدي نه دي کړي، نو د هغه دپاره څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې هغه د یو اندازه ولګي، محتاط اندازه، او د هغې اندازې نه د سیوا سجدي وکړي. مثال په طور باندې هغه ته دا یقین دی چې تر اوسه پورې به ما باندې 1000 سجدي وي، ما باندې به 2000 سجدي وي، یعنی داسې یو حد مقرر کی چې د دا یقین وي چې د دې نه سیوا نه دي، نو هغه هم سجدي دی وکي او باقی دی توبه او استغفار کوي. الله جل شانه بخون کې ذات رحم کون کې ذات منګ او تاسو به د خپل یقین مطابق معامله برابر وساتو، باقی کمې به شي هغه الله تعالی ته د بخون امید تپری خودل پکار دي، او آینده د پاره داسې ځان ته جمع کول نه دي پکار، موقع سره عمل کول پکاري، نو بیا دا پریشانه رستو ناراضي جي. دینه مخکې یو ملګری د یو مسلې تپوس کړو، هغه مسله دا وه چې یو کس امام دی او هغه د ماښام مونځ پړاو کو، نو 3 رکعات نه پس 4 رکعات ته پاسېد او 1 رکعت یې وکړو او بیا سلام وګرځو. د هغې په جواب کې مونږ ویلو چې دا 1 رکعت لغو دی. نو یو بل ملګری د هغې باره کې تپوس کوي چې مونږ خدا اوریدو چې داسې وخت کې 2 رکعته کول پکار وي، نو دا 2 رکعته به نفل شي، لکه څنګه چې د ماسپښین نه پس یا د ماسختن په موږ کې یا د ماسپښین په موږ کې 4 رکعاتو نه پس امام پاسي، نو بیا 2 رکعاته کول پکار دي، دا 2 رکعاته به نفل شي او فرض به ادا شي. نو جواب دا دی چې دا تاسو چې کومه مسله وای دا په خپل ځای باندې ده، او هغه چې ویلي و هغه په خپل ځای باندې ده. دا تاسو چې کومه وایي نو دا هغه مسله ده منګ وایو چې دا کول داسې پکار دي چې سړی د 4 رکعات نه پس پاسې د ماسپښین مسکی یا مازیګر مسکی یا ماسختن مسکی، نو بیا چې کله د 4 رکعاتو کې قاعده کړی وي او بیا پاسې 15 رکعات ته نو دله واپس راتلل پکار دي، او که 15 رکعات کې د سجده وکړه نو بیا دله پکار دي چې دغه سره یو 2 رکعاته نور یو ځای کی،
یو رکعت به دغه شي، یو به بل شي، نو 4 رکعات به فرض شي، 2 رکعات به نفل شي. نو طریقه دا ده. نو دغه مسله په خپل ځای باندې ده، خو لیکن د دې مسلې تپوس نو کړي چې د لکول څه پکار دي، دا تپوس کړي چې هغه داسې کړي دي. نو دا منګه چې کومه مسله ویلې وندا دغه صورت حال وا چې داسې کار شوه دی، هغه له کول پکارو 2 رکعات، خو لیکن هغه 1 رکعت کړي دی. نو موږ ورته په جواب کې وایو چې دا 1 رکعت لغو دی. نو د دوانو مسلو محل جدا جدا دی. جی دا ملګری تپوس کوي چې زه اسلام آباد کې یو پیرا جمعات تلاړم، نو پوړو باندې زه ختم سره د سپلو او ختم. نو یو کس راته وی چې دا خو د جمعات حصہ ده، نو ما ورته وی چې نه دا خو پوړای دي. نو هغه بیا غلی شو، زه سره د پیزار نه پوړو باندې او ختم. نو دا تپوس کوي چې زما دا عمل ټیکو او کنه. نو جواب دا دی چې کم ځای کې یو جمعات جوړ وي، نو جمعات کې 2 حصے وي. یو هغه حصہ چې هغه ته منګه ضرورت مسجد وایو، لکه د اودس چاردام ځای شو، بیت الخلاګان شوي، یا د جمعات پیزار ځای شو، یا د جمعات سٹور دی. نو داسې زونه دا مسجد کې ضروری دي. نو دې ته د جمعات حکم نشي ورکېده. په دې ځایونو کې که یو سړی پیزار سره ګرځي نو څه حرج نشته. البته دویمه حصہ د مسجد هغه ده چې هغه ته مسجد شرعي ویل شي. مسجد شرعي نه مراد ده چې د هغه د مز د پاره تیار کړي شوی وي. نو د دې پہچان هغه به څنګه کیږي؟ نو هغه د مقامی خلقو نه کیږي. مقامی خلق هغه د مسجد تحدید کړي وي، هغه حد بندي کړي وي چې تر دې ځای پورې د مز ځای دی او د دې ځای نه پس د جمعات ضرورتو والا ځای دی. نو چې کوم د مز والا ځای دی، نو په هغه کې سره د پیزار نګرزیدل بیا د بیده. کچره دغه مز والا ځای کې د مجبورۍ په وجه باندې یا د نقشې په وجه باندې پوړای راغلی وي، نو دغه پوړای د مسجد په حکم کې دي. بیا په دغه پوړو باندې پیزار سره تل ناجایز وي. او کنه دغه پوړای د مسجد شرعي د حصے نه بهر وي او په هغه ځای کې وي چې کوم ضرورت مسجد والا حصہ ده، نو هغه خو چون کې مسجد کې نه د داخله، نو په هغه کې پیزار سره تلو کې څه حرج نشته. دا تاسو چې کوم صورتحال وایي، نو موږ ته خو دغه علم نشته، خو د تفصیل پرانا کې تاسو دغه حکم معلومول شي. که دغه پوړای د ضرورت مسجد او د مز د ځای نه بهر وي، نو بیا خو دا په مسجد کې نه دی داخلي. که پیزار سره په سړی او خيږي نو څه حرج نشته. خو لیکن که دا په مسجد کې شرعي کې دن نه وي، لکه موږ تاسو خیال کړی بعضی مساجد وي، نو د مسجد چې کوم حال وي، نو په هغه کې پوړای برچت تخطری وي، نو دغه پوړای د مسجد په حکم کې دي. او د دې وجنه اعتکاف والا دغه پوړو تکو خيږي، نو اعتکاف نه ماتيږي، ځکه چې دا په جمعات کې دن ناراضي. نو د قداسه قسمه پوړای وي، نو بیا هغه باندې سره د پیزار نه خطل جایز نه دي.